کړی دی. نن ډیر خلک داسې دي هغوی وایي چې نه د انسان ایوال چې کم پیدایش دی دا پخپله نه دی شوی بلکې دا تدریج په تدریج باندې د ډیرو مراحلو نه دا تیر شوی دی او د دې نه پس بیا چې کوم د انسان دې حد ته را رسېدلی دی. الله جل جلاله په قرآن کریم کې بار بار فرمایي لکه ما چې څنګه تاسو مخکې تلاوت وکړلو الله تبارک وتعالی فرمایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم چې موږ انسان په بهترین انداز کې جوړ کړی دی. نو الله جل جلاله د دې انسانانو بنیاد دا د حضرت آدم علیه السلام نو شروع کړی دی. اول الله جل جلاله حضرت آدم علیه السلام جوړ کړی دی پیدا کړی دی. بیا د هغې نه پس الله تبارک وتعالی د حضرت حوا علیه السلام پیدایش کړی دی او د هغې نه بیا د انسان د تسلسل چې کوم دی نو هغه جاری شوی دی. د انسان پیدایش د څه لپاره شوی دی؟ ولی الله جل جلاله انسان پیدا کړی دی او کله چې پیدا کولو نو د چا سره مشوره کړې وه بیا ورته چې کوم دی څه جوابونه میلاو شوي چا چې کوم دی انکار کړی دی. نو که موږ تاسو قرآن کریم لږ مطالعه کړو کله چې الله جل جلاله حضرت آدم علیه السلام پیدا کولو نو د ټولو نه مخکې د فرشتو سره مشوره وکړله ورته ویې فرشتو زه په دې ځمکه باندې خپل یو نایب جوړول غواړم. د فرشتو د طرف نه ورته جواب میلاو شو ای الله که د عبادت دپاره او د خپلې ثنا او د حمد دپاره پیدا کول کوي موږ ستا دپاره حمد و ثنا هر څه چې کوم دی نو تا ته پاکي بیانو. ته چې دا کوم انسان پیدا کې دا خو به چې کوم دی سواله په دې ځمکه باندې به وینه تویوي په دې ځمکه باندې به د یو بل سره دشمنیانې کوي بغض و حسد به ساتي جګړې به کوي. موږ خو داسې خلک یو چې موږ د دې هر څه نه پاک یو. الله جل جلاله تنه د فرشتو د دې سوال او جواب چې کوم د حاجت او نه چې کوم دی خو الله تبارک وتعالی